إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن هغه مسائل چې روزدار د پاره مکروه دي، کم سيزونه چې د روزدار د پاره مکروه دي داغي بیان، او چې کم د انسان په دماغو کې مکروه اخکاری او مکروه نه نو داغي بیان. نو اتل سيزونه د روزدار د پاره مکروه دي. څوک چې روزه نیسي نو اتل سيزونو سره بخیال کوي. نمبر 1 جاول جول. جاول جول دا د سړی د پاره او زنانو د پاره دواړو د پاره مکروه دي. خو زمونږ استادو د زمانه جول نه دی باندې روزه ماتيږي. دی بوډاګانو ته بیا دی جول چې دا په دی غرونو کې کېږي بوټو کې، نو پاغه کې ذائقه نه هغه مکروه ده. او دکانونو کې چې کم خرسيږي نو دی کې ذائقه ده، دی کې خوند ده. نو کدا چا وجول او دغه خوند تیر کنو روزه ماته. دویم نمبر د یو سیس سکه کې بغیر عذر نو دا مکروه ده. معنا یو زنانه د روټۍ پخای یا ترکاری پخای او داغه مالګه ګوري یا د شربت خوږواله ګوري نو دا مکروه ده. ان کده یو زنانه خاون بد اخلاق او روزماتي وخت کې جګړې کولې، نو بیا د عذر په بنا باندې زنانه یو ساس کې شربت یا لګه غوند شوروا باندې لاس ګوته ګندکی او په جواب باندې اومږي چې دا غي سره دا غسیز مالګه او خوګواله معلوم شنو خیر ده. او که خاوند دی بد اخلاق نو بغیر عذر یو سیس سکی دا مکروه ده. نمبر 3 خوراک جول بغیر عذر. دا مسئلہ اکثر معشومانو ته پیخي. یو وړو کې معشوم دی نو اکثر ورته مور د خوراک سیز اوجوي، نو کاغه معشوم داسې هو چې بغیر د دې سیز نه په نورو سیزونو گزاره کېدا، معنا پي ملاوېدا کیر ملاوېدو نرم سیز او بیم دا زنانه ورته خوراک جووي نو بیا مکروه ده. او قبل سیز نه ملاوېدو او معشوم د لوګي نه هلاکیږي نو بیا په دې صورت کې کلامور د خپل بچی ته د خوراک سیز اوجوي نو خیر ده په احتیاط سره. سلورم نمبر یو سړی د شاتو کاروبار کوي یا د شربت کاروبار کوي، سیس علی او خرسای او سکین دا مکروه ده. که بغیر د سکرو نه گزاره کېدا او کنه نه کېدا او ضرورتو نو بیا په احتیاط باندې سیز معلومه. 5 نمبر پروجه کې استنجا کې مبالغه کول مکروه دي. فقها وی روزه کې استنجا کې کولو بنه کېنه د دې خبر یاره د چوبه لاړش که یو سړی ته یقین پیدا شي چې وبلانه نو به روزه ماته
خبره ده چې په روژه کې سړی ځان سره یو پاکه کپړه وساتي. کله استنجاو کی نو پاغه بزان اوچ کی چې بیا پاسیږي او روژه نه ماتي. نو روژه کې مبالغه کول، کولو کې ناسیدل په استنجا کې مکروه دي. شپږم نمبر، یو سړی چاراندام کوي او خوله کې او پوزه کې اوبه اچوي او روژه دار دی، نو کوشش به پکې نه کوي، صرف خوله کې او پوزه کې به اوبه واچوي، داسې نه چې آخري بیخ ته د پوزې ورسوي، یا خوله د اوبو نه ډکوي او بیا خوله کې اړی راړی بیا تویوي، دې ته مبالغه وایي. یا غرغړه کوي نو دا مکروه ده. اووم نمبر، یو سړی په روژه کې په اوبو کې لامبي او دی په روژو کې د باد و اودس مات کی په اوبو کې دننه، نو دا مکروه دي. روژه ورسره ماتیږي نه، خو روژه مکروه ده. اتم نمبر، یو سړی روژه دار دی او چاراندام کوي نه او اسې خوله کې او پوزه کې اوبه اچوي بغیر چاراندامه، نو دا مکروه دي. اکثر خلک چې تږي شي نو خوله کې اوبه واچوي ونیسي بیا تویوي، دا ناروا دي. نهم نمبر، بغیر ضرورت غسل کول، دا مکروه دي. ضرورت تی نشته، نه د جمعې ورځ ده او نه شیطان دوکه کړي او ته بیا هم چې دی نو غسل کې، نو دا مکروه دي. لسم نمبر، په سر باندې اوبه راوړل، تندې راګیر کړي او په سر باندې اوبه اچي چې زما دا سر یخ شي او تنده مې ختمه شي، دا مکروه ده. روژه د دې دپاره ده چې موږ او تاسو تږي شو او چې تنده ختمو، نو بیا د روژې مقصد نه دی حل. یو لسم نمبر، اوبو کې غوپې وال، دا مکروه دي. زمونږ استاو زمانه کې ځوانان کینچونه وای، هغې سره روژه ماتیږي. څوک چې غسل کوي اوبو کې، هغوی ته پته لګي خامخا یې اوبه تېرېږي. ډېر کم خلک چې هغه پوزه او غوږونه بند کړي او اوبه یې تېر نه شي، نو چې کله اوبو ته دانګي نو غوږونه او پوزه بند کړي، خو چې کله اوبو ته ورورسېږي نو بیا غوږونه او پوزه نه لاسونه لرې کړي، لکه لامبو به په څه باندې نو هغه اوبه لاړې شي، چې یقین د چا پیدا شي چې اوبه لاړې نو بیا روژه ماتیږي. نو اوبو کې ځان ډوبول په رمضان المبارک کې دا مکروه دي. یو لسم نمبر، یو سړی رومال لمدی یا جامې لمدی او په سر باندې ږدي د ځان نه تاوی، دا مکروه دي. په دې کې صرف د امام ابو یوسف رحمه الله مسلک دا دی چې هغه وایي مکروه نه دي. عام فقها وایي مکروه دي. صادر لونده په سر ږدي یا جامې لونده او په سر ږدي، ای د ځان نه تاوی، نو دا مکروه دي. دیارلسم نمبر، روزدار ته دا مکروه دي چې توکاڼې را جمع کړي او بیا تیرې کړي، خوله کې توکاڼې جمع کړي او بیا په یو ځل تیرې کړي، دا مکروه دي. څوارلسم نمبر، روزه کې رانجه اچول په سترګو کې مکروه دي. دا یو اختلافي مسله ده، کتابونو لیکلي دي چې روزه کې رانجه لګول خیر دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې خیر دی، او د امام شافعی رحمه الله مسلک دا دی چې په دې روزه ماتیږي. خدا احناف چې وایي چې په نه ماتیږي، نو هغوی وایي د سترګو د مرۍ ترمنځ لار نشته، او شوافی چې وایي ماتیږي، نو هغوی وایي لار شته. نو احناف د لارې قائل نه دي او شوافی قائل دي.
او کلار پیدا شي نو بیا اتفاقا ماتي. ډاکټران وای لار شته 729 تار چې سپین کې هغه کې چې کم یو تار دی نو دومره سوره د سترګو د مړی ترمنځ ده چې هغه تار پکې دننه کېدی شي. نو چې کله لار ثابت شوه نو بیا احناف هم وای ماتیږي. دا چې احناف وای چې روزدار د پاره رانجه روا دي نو دوی د لار قائل نه دي او چې لار ثابت شوه نو بیا اتفاقا ماتیږي. نو خبره دا ده چې رمضان المبارک کې د رنجو نه سړی ځان وساتي. پنځلسم نمبر پروژه کې چک لګول زنانه یا بل څوک داسې خپل کې چې پاغې چکو لګي نو دا مکروه دي. 14 نمبر د ځان نه جامې لري کې او کور کې سملي بدن داغې د بدن سره لګي نو دا مکروه دي. 15 نمبر زنانه چې نفل روزه نیسي بغیر د خاوند د اجازت نه نو دا مکروه دي. آنکه د خاوند روزه وا یا خاوند حرام تړلو نو بیا خیر ده یا خاوند بیمار او چې نه بیمار نه روزه نه نو بیا به زنانه د خاوند نه تپوس کوي نو بیا به روزه نیسي. که زنانه روزه اونی و نفلی او د خاوند خوښه نه و نو پې ماتولی شي. 18 نمبر یو سړی چا سره مزدوری کوي او نفلی روزم نیسی نو دا مکروه دی. خدا الا چې دا مزدور په دې روزي سره کمزورې کېدو لکه هغه سه کار بیا مالک ته نشو کولی او کنه روزي کمزورې کو نه د مالک په کار کې فرق نه راته نو بیا خیر ده او کنه فرق راته نو مالک اجازت تو که چیزا روزه ونیسه نو ٹھیک ده او که مالک اجازت نہیں کړي نو بیا ٹھیک نه ده. د قرنګ یو سړی چا سره مزدور دی دی به نفل منځ نه کوي چې بل سره ته نوکر یو هغه تاله دیاړي درکوي بس فرض منځ به کې او سنت به کې او سیده به ځې د دیاړۍ ځای ته او که ته دلته نفلونه کې او صلات تسبیح کې چې زه بزرګ یم نو دا بزرګي به بیا کور کې کوي چې کله د بل چا مزدور نه کم مزدور دا سے کار کوي نو دے گناہگار دے. دا اتل سیزونه پر روزه کې مکروه دي. 12 سیزونه داسې دي چې د انسان په دماغو کې مکروه اخکاری خو مکروه نه دي. نمبر 1 روزه کې تیل لګول ګیره غوړی یا سر غوړی نو خیر ده دې سره روزه نه خرابېږي. نمبر 2 روزه کې خکر لګول اوس خکر راوتی دي خلکو لملاګانې زخمی کوي او پاغې ونوینه وباسي و املا به د خشي نو خکر لګول په روزه کې دا مکروه نه دي. خدا اله چې انسان کمزورې کوي نه او که کمزورې کېده نو بیا مکروه دي. 3 نمبر روزه کې ستن لګول یو سړی بیمار دی تبه ده یې په خېټه کې درد دی یا ورته ایزو لګېده او ډاکټر ورته ډریپ ولیکه او روزه کې ستن لګی یا ډریپ لګی نو روا دي که نه او روا دي په دې سره روزه نه خرابېږي. زمونږ بعضې ملګري وایي په دې روزه ماتېږي ولې وی روزه پې ځکه ماتېږي چې داسې ډریپونه راوتي دي چې هغه استعمالی نو بیا به نه وږی کېږي. نو موږ وایو داسې کس لا موږ لیدلی نه دی چې هغه وږی او ځان ته ډریپونه خیجی او روزه نه خوري. چې څوک ډریپونه د روزې د خاطره خوري هغې دپاره جوار شته که نه او ګني شتې هغې کې بوتل اسکي دا ډریپ لګول دا ډېر اسانه کار دی او دا د روزې په شروطو کې نه دی چې یو سړی په روزه کې د موړ وي
نو د روزه ماته ده. که نثار کې مونږ او تاسو ماړه نه یو نو بیا خو روزه ماته ده. بای سړی وایي پستن روزه ځکه ماتېږي چې انسان بدن ته فایده رسوي. نو مونږ وایو هره فایدې باندې روزه نه ماتېږي، فایده به هم رسوي او روزه به هم نه ماتېږي. مونږ او تاسو پکو ته نه کینو، سوري ته نه کینو، نو په دې باندې روزه چې دی نو هغه نه خرابي. بهرحال پستن روزه نه ماتېږي. ما پورا د دې تلاش کړی دی. چا چې ویلي دي چې روزه پې ماتېږي نو هغوی په کتابونه لیکلي او کتابونه به ما لیدلي دي او مطالعه کړي مې دي. ګپ شپ یې لګولی دی. روزه کې د ستن د ماتېدلو څه پروګرام نشته. باقي خبرې ولې پې نه ماتېږي؟ دا د علماو خبرې دي او د طالبانو، دا بیا هغوی ته کو. خو دا یاد ساتئ چې هېڅ پې نه ماتېږي. باید سړی به درته وایي روزه کې ستن وهل پرېښودلې پکار دي ځکه کیدی شي ماته شي. نو احتیاط خو دې کې دی چې وې نه وې. موږ وایو احتیاط نه پېژنې. احتیاط دې ته وایي چې کم سره عبادت محفوظ کېږي. عبادت چې کم څیز سره محفوظ کېږي هغې کې احتیاط پکار. ته ورته وې چې سړی بیمار دی، ډاکټر ته وې د تستنم او شربت هم ورکه او روزه دې وخوري، نو روزه دې پې وخوړه که نه، ځکه چې د هغه په خېټه درد دی او په ګردو یې درد دی، اویزه ورته لګېدلې ده، نو روزه به نه خوري. نو ستا احتیاط سره دا کمال نه وته چې د رمضان روزه دې پې وخوړه. او زه ورته ویم چې نه، احتیاط دا دی چې خېټه دې هم ټیک شي او ایزه دې هم ټیک شي او روزه دې هم بچ شي. ډاکټر به ولستن ووایي نو خېټه به ټیک شي او د رمضان روزه به ونیسي نو روزه به محفوظه پاتې شي. احتیاط وای د عبادت حفاظت ته. نو عبادت خو لتا خراب کو کنه د الله بنده. ته خو پې روزه خوري او زه یم روزه نه خوړل کېږي او کار به مو شي او روزه به هم بچ شي. نو دا ټولې زړې خبرې دي، بې تجربې علماو خبرې. نو پستن روزه نه ماتېږي، که ډریپ وي او که په رګ کې وي او که په غوښه کې. څلورم نمبر چاته وینه ورکوي. یو بیمار دی او په هسپتال کې وینې ته ضرورت پیدا شي، نو ته وینه ورکوي، نو وینه ورکول مکروه نه دي. که تا کمزوری کوي او روزه کې درته فرق راولي نو بیا مکروه دی. نو که ضرورت ورکه که نیمه ورکه. پنځم نمبر روزه کې ښکلول. نو روزه کې د زنانو ښکلول دا روا دي، مکروه نه دي. دا الا چې کله یو سړي په ځان اعتماد و چې روزه رانه نه ماتېږي. شپږم نمبر روزه کې غاړه ورکول دا مکروه نه دي، کم صورت کې چې امني. اووم نمبر یو سړی جنوب دی، غسل دی ور باندې او د باندې سحر روخته او دی غسل کې دی، نو روزه مکروه ده که نه؟ نو نه، دې سره روزه نه مکروه کېږي. اتم نمبر یو سړی روزه کې د ورځې اوږده دی او شیطان دوکه که نو مکروه کېږي که نه؟ نو نه، دې سره روزه نه مکروه کېږي. نهم نمبر یو سړی نفلي روزه نیسي او د رمضان قضا پشته، نو نفلی روزه کیږي که نه کیږي؟ او کیږي، مکروه نه ده. اتم نمبر یو سړی روزه کې خوشبوئی لګي، عطر لګي، نو دا مکروه دي که نه؟ نو نه، روزه کې خوشبوئی لګول روا دي یا عطر بوی کول روا دي. او دا مونږ او تاسو بازار کې چې کم لرګي الو لوګي کوي او هغې له یو سړی پوزه نیسي نو بیا هغې سره روزه ماتېږي، ځکه هغه لوګی دی او جوهر دی. دغه رنګې سګرټو سره روزه ماتېږي، ځکه هغې کې لوګی دی او هغه جوهر دی. یو لسم نمبر یو سړی په هیره خوراکو کې دنه روزه هیره ده او خوراک او سکاک کوي او بیا وروسته ورته یاد شو، نو روزه مکروه ده که نه؟ نو نه،
موتا به ورته روژه یادو که نه به یادو نو سړي ته به ګورې که چا چې روژه نیولې ده او په هیره خوراک کوي نو که دی مضبوطو طاقتورو پهلوانو نو بیا ورته یاده که هلکه روژه دې ده او که کمزور او یا ګرمۍ راغستی دی نو بیا ورته مه یادوه نو حضور فرمایي دا ورته الله میلمستیا کړې ده او دله چې دی هغه میلمستیا ورکوي نو د ده دماغونه یې روژه ویستې ده 12 نمبر یو سړي مصنوعي غاښونه لګولي دي جامې او دی په روژه کې روباسي او صفا کوي او بیګ دي نو خیر دی که نه نو خیر دی دې سره روژه نه مکروه کېږي 14 نمبر یو سړي باندې تاسو ورته ډرکا وایي که څه ورته وایي اډرکي ورته وایي اډرکې پې ولګېده اډرکې وکړه او د هغې سره زیړې اوبه یا شنې اوبه خولې له رالې او واپس تیرې شوې نو دې سره روژه مکروه کېږي که نه نو نه دې سره نه مکروه کېږي 14 نمبر یو سړی روژه کې الټۍ وکړي مشهوره خدا ده چې الټیو سره روژه ماتېږي نه ماتېږي یو سړی روژه کې الټۍ وکړي اگر که په ډکه خولۍ نو روژه ورسره نه ماتېږي او نه مکروه کېږي او که یو سړي له الټۍ نه ورتلې او په زور یې خوله کې ګوتې ووالې او الټۍ ځان له راوستې او واپس یې تېرې کړې نو ګورو به که دا د ډکې خولې نه کمه وه نو روژه نه ماتېږي او که په ډکه خوله وه نو بیا ماتېږي چې وله کله الټۍ راځي نه او په زور یې ځان له راولي او که نه زړی خراب شو خپلې الټۍ په روژه کې وکړې نه په دې سره روژه نه مکروه کېږي او نه پې ماتېږي موږ او تاسو چې روژه کې الټۍ وکړو بس بیا خوراک او شربت ته کښېنو موږ ویسې ماته شوه نو دې سره روژه نه ماتېږي درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا